بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم تاسو ټول بخوي. خوږو زده کوونکو مونږه په تختې نمبر 4 کې د حرکاتو قاعده ویلې وه. مونږه دا ویلي وو چې زبر زیر پیش په څنګه وایو. په زبر کې به په روانه کې خلا او اواز کولا وهو، په زیر کې به په روانه کې خلا او اواز کته کوو، په پیش کې به په روانه کې دواړه شونډې راغونډو. خوږو زده کوونکو په تختې نمبر 5 کې اوس مونږ وایو چې کله دا حرکات ډبل شي، دوه شي. لکه دا میم دی، په دې میم له پاسه د یو زبر په ځای باندې دو زبر دی، دو زی ټو زبر دی، دوه. د دې میم د لاندې د یو زبر په ځای باندې دوه زیرونه دي، او په دې میم له پاسه باندې د یو پیش په ځای باندې دوه پیشونه دي، یو الټه دی او یو پروت دی. نو کله چې په حرف له پاسه دو زبر راشي، یا د حرف د لاندې دو زیر راشي، یا په حرف له پاسه دو پیش راشي، نو بیا به هغې ته حرکات په ځای باندې بل نوم وایو، یعنی تنوین به ورته وایو. هم هغه حرکات دي خو نوم به ورته تنوین وایو. دوو حرکتونو ته به تنوین وایو. لکه دا دو زبر دی، نو دو زبر ته به مونږ تنوین وایو، دو زیر ته به هم تنوین وایو، او دو پیش ته به هم تنوین وایو. اوس به مونږه د تنوین د زده کولو طریقې زده کوو. نو دا په حرف له پاسه دا چې کله تاسو به ګورئ، زه تاسو ته اوس وایم چې په دې میم له پاسه حرکت دی که تنوین، نو تاسو به ماته وایئ چې حرکت دی. او چې زه تاسو ته وایم په دې ځال له پاسه تنوین دی که حرکت، نو تاسو به ماته وایئ چې تنوین دی. نو تنوین او په حرکت کې نور څه فرق نشته. کله چې دوه حرکتونه وي موږ ورته تنوین وایو، او چې یو حرکت دي یعنی زبر وي نو هغې ته موږ حرکت وایو، زیر ته موږ حرکت وایو، پیش ته موږ حرکت وایو. یو پکې صرف نوې خبره بلې زده کوي چې کله په حرف باندې حرکت راشي نو هغې حرف ته متحرک وایي. لکه دا با چې دا متحرکه ده ځکه چې په دې با باندې حرکت دی، دا با متحرکه ده ځکه چې په دې با لاندې زیر دی، دا با متحرکه ده ځکه چې په دې با له پاسه پیش دی. زه تاسو ته اوس راولمه حروف راشو. دلته کې تاسو وګورئ چې دا باران په دې با له پاسه چې ما زبر ولیکو نو دا متحرکه شوه. دا تاره د ایتا د لاندې ما زیر ولیکو نو دا متحرکه شوه. دا ساره د ایسا له پاسه ما پیش ولیکو نو دا متحرکه شوه. صحیح دی جی. خو چې کله په دې با له پاسه یو بل زبر وکم نو دا با چې دا په دې باندې بیا حرکت راغی که تنوین، نو تنوین پې راغی، یعنې دوه حرکتونه پې رالو، دوه زبرونه پې رالو. چې دوه حرکتونه شي نو هغې ته بیا موږ تنوین وایو. په دې له پاسه اوس تنوین راغلی دی. دا تاره د ایتا د لاندې بل زیر ما ولیکو نو دې ته موږ وایو چې په تا دا لاندې اوس تنوین شو، او په دې سا لاندې الټا پیش بل ولیکو نو موږ وایو چې په سا له پاسه اوس تنوین شو. نو خوږو زده کوونکو موږ دا خبره وکړه چې کله حرکت راشي په حرف باندې نو هغې ته متحرک وایي، خو چې کله په حرف له پاسه یا د حرف د لاندې تنوین راشي، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش راشي، نو بیا به هغې ته منون وایي، هغې حرف ته به منونه وایي. لکه زه تاسو نه دا تپوس کوم چې دا سین ته وګورئ چې دا سین چې دی دا سین منون دی که نه دی. لکه دا سین چې دی دا منون دی او که نه دی. ټیک شو. نو تاسو مالا جواب سره کوئ چې نه، دا سین منون نه دی، دا سین منون نه دی ځکه چې په سین له پاسه تنوین نشته. یا دا دال چې دی دا متحرک دی که نه دی؟ متحرک هم نه دی ځکه چې دا خالی دال دی. نو دا تا چې دا خالی ده، دا اوس ټول خالی حرفونه دي، یعنې په دې له پاسه نه زبر شته، نه زیر شته، نه پیش دی، نه دو زبر شته، نه دو زیر شته، نه دو پیش دی. چې کله پې زبر زیر پیش راشي نو هغې حرف ته به بیا متحرک وایو. لکه اوس که په دې دال باندې له پاسه زه تاسو ته دو زبر وکاږم نو دې دال ته به بیا متحرک وایو، دا منون وایو. لکه څنګه چې اوس ګورئ دا حرفونه دي، دا میم دی، په دې میم له پاسه دو پیش دی نو دا منون دی، خو دا میم دی په دې له پاسه چې زبر دی نو دا متحرک دی. نو دا خبره به تاسو ته اوس پخه شوي، دا به زده کړي چې منون هغه حرف ته وایي چې په هغې دو زبر دو زیر پیش راشي، او متحرک هغه حرف ته وایي چې په هغې له پاسه زبر زیر پیش راشي. شاباس. اوس راځئ د دې د دو زبر د ویلو طریقه زده کوو. نو خوږو زده کوونکو مونږ په حرکت کې ویلو کله چې په میم باندې زبر راشي نو خلا اواز به پې کولاو او راکاږو به نو دا پروت زبر دی نو راکاږو به نو ولاړ زبر کړي زبر چې دی به بیا مونږ راکاږو. خو دا چې نو دې راوړ مونږ څنګه ویلی ما
خو دلته کې په دې میم باندې له پاسه دو زبر راغلی دی نو دا به مونږ راکاږو که نه به راکاږو نو دا به نه راکاږو صحیح دی جی ساري دا به راکاږو هو خو دا به څنګه وایو لکه هم هغه شان خوله اواز به پې کولاو کړو لکه څنګه چې هلته کې ما ویلی وو خو یو اواز به ورسره بل سیوا کړو دا بل زبر چې راغلی دی دا د دې لپاره راغلی دی چې د دې لپاره به یو اواز بل سیوا کړو او هغه اواز به د چا یا به د نون وي د نون اواز به ورسره سیوا کړو صحیح دی جی او هغه نون چې دی په هغې کې به لږ پوزې ته اواز بوځو لکه م چې مونږ ووایو بیا ورسره د نون اواز ووایو من به ترې جوړ شي څه به ترې جوړ شي من څه به ترې جوړ شي من څه به ترې جوړ شي من دغه شان په میم باندې چې یو زیر و نو هغه می و لکه دا می و خو چې کله په میم باندې یعنې دو زیر شو نو بیا دا منون شو دا د دې دو زیر د ویلو طریقه بیا داسې ده چې مونږ به د دو زیر په ځای باندې د یو نون اواز پیدا کوو لکه داسې به وایو لکه من څه به وایو من څه به وایو من څه به وایو من و دغه شانتي زموږ سره دا میم دی په دې له پاسه پیش دی نو چې کله پیش شي نو هغه موږ څنګه وایو مو چې پیش شي نو هغه موږ څنګه وایو مو صحیح دی خو چې کله مونږ دو پیش راغلی دی نو بیا به مونږ مو په ځای باندې نو دې کې د نون اواز پیدا کوو او پوز ته پکې لږ شانتي اواز بوځو لکه مون څنګه مون امید لرم چې تاسو به د دې په ویلو باندې پوه شوي یئ نو دا د دې روان دی او نمونه اخیستل خو لکه جوړ هغې ته جوړ ویلی شي لکه مونږ دلته کې څنګه میم زبر میم زیر میم پیش وي دغه شان مونږ وایو میم دو زبر میم دو زیر میم دو پیش نو په دې باندې مشق کول چې نوي زده کوونکو لپاره مشق پکار دی چې هغه جوړ هم زده کړي چې د دې جوړ وکړه نو واو دو پیش او چې روان وکړه نو ون هم هغه زړه خبره ده چې په زبر کې به مونږ د دې خبرې خیال ساتو چې د زبر په ځای زیر ونه وایو د زیر په ځای پیش ونه وایو لکه ف په ځای فی ونه وایو او د فی په ځای فو ونه وایو دغه شانتې په دې تنوین کې به هم د دې خبرې خیال ساتو چې د دو زبر په ځای باندې د دو زیر اواز ونه شي او د دو زیر په ځای باندې د دو پیش اواز ونه شي لکه دا ووایي څه دی ون دا سره وین دا سره ون اوس ستاسو نه تپوس کوم دا سره ون دا سره وین دا سره ون شاباس نو ګورئ دغه شانتي هم زده کړه چې دی هغه تاسو چې دی هغه کولی شئ لکه اوس ګورئ دا سره کن دا سره کین دا سره کن ها دا سره تن دا سره تین دا سره تون شاباس تاسو به پرې خبره پوه شوي او سبق زده کول ډېر زیات آسان کار دی دو زبر دو زیر دو پیش ویل آسان کار دی هغه شانتي زبر زیر پیش دی خو صرف د نون ساکن اواز سره پیدا شو بل خبره یاد ساتئ خوږو زده کوونکو چې د دې دو زبر سره الف اکثر داسې الف لیکلی لکه اوس دا سین دی د دې سین سره الف لیکلی دی د دې دال سره یا لیکلی ده نو کله د دو زبر د حرف سره اکثر خالی الف او خالی یا یعنی زبر زیر پیش پی نه تاسو وکتل دا خالی الف ته دا خالی یا ده نو دا چې دا نو دا الف او یا به پکې نه ویلی کېږي په لیکلو کې به ورسره لیکلی کېږي خو په ویلو کې به ورسره نه ویلی کېږي لکه اوس دا زموږ سره څه دی قاف دی نو د قاف چې دی د دې سره الف لیکلی دی دا خو ورسره په لیکلو لیکلی دی خو په ویلو ورسره نه ویلی کېږي نو دا به قن وایو الف به ورسره نه وایو صحیح ده دا به جن وایو دا به څه وایو لن وایو دا به څه وایو دن وایو صحیح ده نو دا زموږ سره نننی سبق و امید لرم چې تاسو به په دې سبق پوه شوي یئ په قرآن شریف کې په دې باندې ښکلی مشق وکئ او ځان قرآن شریف راوالئ او په دې تنوین باندې ښکلی مشق وکئ انشاءالله دا سبق به تاسو ته زده شوی نو د دې یا جوړ او روان یو ځای وکئ یعنې جوړ وکئ نو یا دو زبر ین را دو زبر رن صاد دو پیش سن ضاد دو زبر ضن کاف دو زیر کن هغو زده کوونکو خبره خو به درته یادوي که نه چې غټ حرفونه به غټ وایو لکه دا غټ شنه شنې چې لیکلي دا به ټول غټ غټ وایو خا صاد ضاد طا ضا غین قاف دا خو به غټ غټ وایو صحیح ده جي لکه صن 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 و دا را چې دا به دې کې ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې د را لپاره طریقه ده هغه دا ده چې کله به دې باندې زبر او پیش و نو غټه مونږ وایو اوس دلته کې په دې رپاس دو زبر او دو پیش راغلی نو را به غټه وایو ځکه دا دوی شنې ورکړي دي خو د منځ دا را شنه نه دی لیکلي د دې مطلب دا شو چې دا را چې دا به نری وایو چې کله پې دو زیر راغلی یا بې یو زیر راغلی چې کله پې زیر او دو زیر راغلی هغه به نری دا به موږ وایو رین څه وایو رین څه وایو دا به صحیح رن رن غټه رن امید لرم تاسو به ټول دا زده کړی وي او انشاءالله د خپل ځان خیال ساتئ او په قرآن شریف کې ډېر زیات محنت وکړئ قرآن شریف زده کول ډېر زیات اسان دي نو د خلاصه د سبق دا شوه چې
چې دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي په کوم حرف باندې چې دو زبر دو زیر دو پیش تنوین راشي هغه حرف ته منون وایي او زبر زیر پیش ته حرکت وایي په کوم حرف باندې چې زبر زیر پیش راشي نو هغه حرف ته متحرک وایي ان شاء الله د زبر زیر پیش او د دو زبر د دو زیر د دو پیش مشق چې دی هغه په تخت نمبر 6 کې وایو ان شاء الله په هغې کې به تاسو د دواړو په جمع باندې مشق وکړئ ان شاء الله سبق ورته زده شي او قرآن شریف زده کول ورته اسان شي ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ والسلام